ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أو تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الساكت عن الحق شيطان الأخرس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسلمانانو عزیزانو د علاقې سپینږیرو ځوانانو او زموږ عزیزانو قریبانو، الله جل شانو دا کوم آیاتونه چې ما دې ته وویل د هغه به داسې مختصره تشریح درته وکړم، ځکه تر ټولو خو غټه خبره د الله او د رسول ده. نو الله جل شانو په دا آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان والاو، اے د ایمان والا څوک چې ځان ته مسلمان یا څوک چې ځان ته ایماندار دی، نو هغه به څه کوي؟ کونوا قوامین بالقسط، د انصاف د قائمېدو والا سي په معاشره کې، په ځان کې، په کور کې، په معاشره کې، په ملک کې، په ټوله دنیا کې چې ټایم کوي انصاف. ولو علی انفسکم، ګرچه دا انصاف ستا خلاف ځان ته ملامت وایه. الله پاک فرمایي ځانو ته ملامت وایاست. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چا چې له خپلې ګناه څخه توبه وکړي دغه دی لکه ګناه کړی دی. نو اول الله پاک خپلو ځانو ته یې چې په خپل ځان که ته پر ناحقه اقرار وکړه، دنیا ده سترګې نه دي پټې، د سلو کالو کافر چې د کلمه وایي الله اسلام کوي، د مسلمان توبه څنګه نه کوي؟ او الوالدین، د مور پلار ډېر غټ حق دی. الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي: ان اشکر لي ولوالدیک، زما شکریا ادا کړئ او د مور پلار ادا کړئ. حقیقي سبب دنیا ته راتلل الله دی او مجازي سبب مور پلار دی. خو یا اویل والدین، که د مور پلار پر ناحق ول د هغو سره انصاف وکړه چې موره پلاره دا خبره د انصاف خلاف ده، دا د قرآن خلاف ده، زه په دې کې ستا ملګرتیا نه کوم. مور پلار باندې خو اهمه رشته ده. والاقربین، بیا د انسان د قومیت عزیزان قریبان، دا یو غټه فتنه ده. نو که د عزیزان پر ناحق و عزیز ته یې ورته عزیز وروره، ورور مې، تربور مې، قریب مې، خو دا ته پر ناحق یې ستا دپاره آخرت نه خرابوم. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي: انصر اخاک الظالم والمظلوم، د ظالم وروره مدد وکړه، د مظلوم وروره مدد وکړه. صحابه ورته ویل: د الله رسوله، د ظالم د مظلوم مدد خو کولی شو، دا د ظالم مدد خو چېشته یې؟ ول د ظالم مدد دا دی چې له ظلم یې وکړه. ګوره په دنیا کې تر ګوتو سخت عذاب و جهنم دی، الله مو در وسره او وساتي. په هغو کې تر ګوتو سخت چې کوم دی: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین به بیا تر هغه وخت وروسته دغه بعد یهود هر وخت وروسته غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، په مازه کې آی که نه یا الله د یهودو په دیار په نظر شه. د یهودو تر ګوتو ناکامي چې شوه، یهودي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک راغی دي په آسماني کتابو کې د نبی علیه الصلاة والسلام دغه تذکره اورېدلې وه، او دا وایي چې موږ به پر نبي علیه السلام ایمان به راوړو او د جنت مستحقه به جوړو. بله ور چې راغلو دا خو موږ دا په بني اسرائیلو کې به راځي، یعنې زموږ په خاندان کې به راځي دا نبي، دا خو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغی، په بني اسماعیل کې راغی. د قومیت شکار شو، د پیغمبر اتباع د قومیت له وجې لکه الله پاک په هغه مازه کې مسلمان ته غیر المغضوب علیهم د یهودو پر یاد وروستو ولې قومیت پکې وو. ولې یوه خبره یاد ده، یو قومي حقوق دي، یو صله رحمي ده، دا جایزه ده چې د قوم حق برابر جایز،
د عزیز سره وسیله رحمی کوي پښتنه پر کوي مدد به کوي دا په اسلام کې جایز دي ثوابونه دي قومیت یا ودخته چې که جایز او کنه جایز پر حق د خپل قوم حمایت کول دا د یو خاصیت دی چې په جهنم کې تر ټولو زیات دي تر مشرکین تر دانو کافرانو د دوی زیات عذاب شابل څوک منافقین څه وکړ منافقین دا وکړ چې دا زما د وطن دی ولدا د بین د غلبه راغلي دي مدینه منوره دا جادو په مدینه کې په اسلام راوړل په مکه لته نو الله تعالی فرمایي او الاقربین په انصاف او عدل کې به دغه مشتغل نه کوي د عزیزانو خیال به نه ساتي هغه به منع کوي نو چې دنیا او آخرت سم شي کتابه نه کوي خپل عزیز ان يكن غنيا او فقيرا دم الله تعالی د مالدار له مالداري څخه نه متاثر کړي پلاکای دونی کروڑ روپۍ لري پرانکای دونی پیسې لري یا ورور پیسې د بچیب کې د خان دې ته دا نه ده مسله ورور پیسې کې الله دې ګټل دي الله د برکت پر وای کې آرام ګټل دي الله د توبه پر نصیب چې دا آرام په خلکو تقسیم نو الله پاک د مالدار خیال نه ساتي په حق چې دا پلانکای نو دغه ټیکدار دی پلانکای نو دای دی دونی وزیر دی مشر دی یا د مسلمان دا کار نه دی هغه مالدار وي هغه ته اول حق خبره وس ان يكون غنيا او فقيرا تچاله فقر سره متاثر کړي ګوره د قران داسې بلاغت کله کله انسان یې مړه دا غریب دی مړه ما د دوه ما باندې فیصله وکړه دا یو ډیر غریب ما د تفاور خوشاک الکه خیر او خیرات جلا دی چې انصاف کوي ک فقیر او غریب سره پر حق او امیر په حق د خدای قران د امیر حمایت وکړي مړه ما واستخمون دغه زکه مده د خالص ورته نه کوي یا الله فالله اولى بهما الله د دې غني او د دې فقیر ته ډیر خیر خواږي چې دا قانون راځي شاته سبق ولا دی فلا تتبعوا الهوى د انصاف په معاملې کې خواهشات نفسانی مراد مختکوي افرایت من اتخذ الهه الهوى د خپل خواهشات څخه خدای نه جوړوي چې ستا خواهشات څه شر انسان چې فیصله لراسي درې قسمه خلک راځي دا خبره یاد لرئ فیصله چې ته کوي درې قسمه فیصله به تکړه یا په انصافي کوي انت عادل ای الله تعالی چې دوه دغه راوښتي انصاف نه بیا په عدل فیصله کوي بیا عدل بنه کوي الله به انصافي بنه کوي یو صورت او تل دا برابر خطرناک دی اوسه نه انصافي وکړي نه انصافي وکړي په خلکو ته معلومات شوي نو تاسو نه انصافي وکړي دا ټول خطر نه ده یو او تل په شپ کې دی نه وایي بعضی سړي چې دغه لوی مړه نو تاسو سره دای که خبره سره ګور کې په شپ کې وایي یو کیسه نه کیږي واضح خبره نه کوي مسلمان به خبره واضح کوي الله یې خبره په شپ کې نه وایي صفا حق وایي چې دا حق دی دا نه حق دی او تل دا مطلب سبب بدل تو غلط نشوره درېمه خبره چې دا بعضی کسان ځان ته ډېر متکیان فریضګاران دي په انصاف خبر په حق خبر دی صحیح ای مناسب نوستی په مابین کې نه زائد الله استی په مابین کې نه زایش ولې نه زایش یار تا سبب یا د بل فیصله نه مني بیا اسما عزیز خو به بس تستی مابین نه درس الله یې او توغلزو اراز بمته که مسلمان یې د نور کوم دی واسه ورته ورور سره فیصله تر کومه واسه په خدای او په شریعت وګوره که غلطه په ترسیواره د فیصله په منډه نه وای نن اوس په معاشره کې دا دي معاملات ګرد خلک په خبرو خبر دي میدان نه راسي او د دې په مابین کې الله پاک صلی الله علیه وسلم سوی الساکت عن الحق شیطان اخرس چې په یو خبره باندې خبر دي او بیا پټ خلاصي الله پاک دا ګون شیطان یو شیطان سوی بیا ګون الله پاک د ګون شیطانانو څخه چې مشتبه ګور او بل فإن تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله تعالی فرمایي که یا د ځان خیال وساتي یا د امور پر خیال وساتي یا د عزیزانو خیال وساتي دا حق خیال درو وساتي یا د مالدار خیال وساتي دا خیال درو وساتي یا د فقیر خیال وساتي دا خیال درو وساتي یا د په انصافي فیصله وکړه یا د په شپ کې وهله یا د ټول مابین ځان وایستي چې سستي په مابین کې نه ځي ان الله كان بما تعملون خبيرا دا په دنیا دا الله تعالی ستې چې څه عملونه کوي الله یې په خبره ما ورځ روانه ده په دنیا کې به امتحان دغه درځه اخمه کسر او په آخرت کې هم درځه او الله جل شانه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي دا الله رسول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده چا چې په معاشره کې بد کار وکړي فليغيره بيده فلا سرمن فإن لم يستطيع فبقلبه او کې چیرې په لاس سره نه کو په بلسان په زبر رکاو ورته وده
ان لم يستطيع فبقلبه. اوس بعضې خلک عام علما دا تشریح خو هغو نه ده کړي خو هغه علماو په پوهېدل چې باید دا په زړه باندې بدګویي څه وه په زړه باندې دا نو د ایمان ضعیفه درجه ده وذلک اضعف الایمان چې شي ته د بد ووایي یا وروره دا معنا یې نه ده په بد د وویلې خو منکر ته کله تغییر کولی منکر ته کله ختمولی د زړه معنا دا ده چې په خپله چا ته مخامخ خبر نه شي کولی بل یې ورته پوه کړه تدبیر وکړه خفیه تدبیر ورته وکړه چې یاره زه خو نه په لاس دا کار بندولی شم نه په ژبه بندولی شم فبقلبي یعنی خفیه تدبیر ورته وکړه بل سړي ته وایه عزیز ته وایه غریب ته وایه یو د طاقت والا سړي ته وایه یو زورور سړي ته وایه چې بھائی دا ظالم دی زه په خبر یم زه خو دومره وس نه لرم دا نه دي چې ته پر کور کښېنه بس ما پر زړه بده یاره دا سړی به نه دی یاره ستۍ په دا معامله زه خبر یم ډېر په پریشانه شوم هلکه پریشاني نه ده تا په درو درجو کې کومه درجه وکړه ته په فکرمند شوې تا بل سړي ته وویلې چې دا غلط کار روان دی چلو په خلو په لاس په دلس وایم خو دا خبره یاد لري که په معاشره کې بد کېده اجتماعي ګور غیبت څومره غټه ګناه ده الغیبة اشد من الزنا غیبت تر زنا دغه ده علماو لیکلي دي په 14,000 کې غیبت جایز دی په بعضو ځایونو کې واجب دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که ته یو سړی ولدي چې د مسلمانانو له بیت المال څخه د اجتماعي مال څخه غلا کوله یو پټ دولمبري کوله او ته په خبر شوې او کوم ته نه کې په خبر ته په دا غلا کې اوس مولوي سره مثلا زموږ کمیټۍ ده کمیټۍ کې خو موږ دا د کمیټۍ ممبران د دې لپاره رالیږلي دي چې دا د قوم امانتداران د هر خاندان د هر قوم چې دوی به خپل قوم ته خپل حق جایز حق ورکوي د کمیټۍ والا ورونه سره جمع شو چې باید دا پیسې به کوو دا هغه به د یو څلور کسانو په نامه الاټ کوو یو سړی په کمیټۍ کې دوه په خبر شو چې په هغو کې ایمان ولې او دا خبره خلکو عوام ته نه ورکوله دا په دا غلا او په دا الاټ په دا خیانت کې سره شریک او معاشره به څنګه راځي الصدق ينجي والكذب يهلك د جمعې په خطباتو کې موږ یاد کړی او رښتیا به تا ته نجات درکړي دروغ به د هلاک کړي سهار ماښام دروغونه دي سهار ماښام معاشره به رښتیا نن د رښتیا یو سړی د کینسر مریض دی ډاکټر د هغه تشخیص نه ورکوي دا سړی به جوړ په معاشره کې زموږ په دا دغه کې تر ګوټو غټه مسله دا ده چې د دروغو مرض قرآن به راواخلي قسم به راواخلي د طلاق دپاره مې ځان ته سړی تیار کړی د قرآن دپاره مې ځان ته تیار کړی نو دا اجتماعي حقوق دي پر دا باندې به علماو لیکلي دي چې باید خلکو ته دې ورشئ چې هغه پلانکی چې دوه نږدې روي او مشهوره خبره ده ولې یو سپین ږیري چرګ لا کړی و بیا د بې دماغ نو بیا په پټو کې پټ کړی بیا وراغی ورته ویلې یاره ته دا زما ږیرې ته وګوره ته دا زما پټکي ته وګوره ته دا زما عمر ته وګوره زه به غلا کوم هغه ازوا ورته ویلې ولکاکو قسم په خدای د پلار پر ځای به یې د نیکه پر ځای به یې دا ستا په پټکي ته وګورم دا ستا ږیرې ته وګورم دا ستا عمر ته وګورم قسم په خدای ته مو یو فیصد پر تا شک راځي چرګ به تا غلا کړی خو څه وکړم پښې لاندې ښکاره دي اوس مسله دا د مور دا سپین ږیري کسان عمرونه پر تر سوي دي کمیټې یې وژلې دي دومره بلنډرې دي چې اوس موږ په دا قوم کې زمګایان نسو ګایدلی او مجبور یې ګایه خو د الله رسول ورته یې کوم شیطان دا څنګه خلک دي دا کارونه په ځوانانو کول خواهشات زموږ مشران د پاخه عمر والا د قوم په دا قوم کې دغه نشته یتیمان نشته په دا قوم کې د کینسر مریض والا نشته په دا قوم کې د ډایلیسیس والا نشته په دا قوم کې د شوګر والا نشته په دا قوم کې داسې کسان شته چې نن هم د کرایې په مکان کې اوسي دا یو غرض موږ مشترکه دغه ولې د خدای بندګانان دا قوم سره ولې خیانت کوي دا زموږ ستیم کسور دی چې دا منبرانو ټاکلي دي د خپل منبر زه پوښتنه نه کوم چې څه سوې پیسې دغه د سپېک په کروڑه روپۍ بلنډر پکې سوي دي په کروڑه روپۍ معلوم دي چې چا ورکړي مځکې خرڅوي د خلک تماشا به او بیا هغه خلکو ته یې ورکوي چې هغه ټنډر هم د دوی دي اوپن کوي نه دا وروره دا تباهي را روانه ده دا به موږ ګردکوم راپورته کږو اول په خپل منبر راغواړو چې باید وروره ته چې موږ د امانت دپاره ستا د بینک بیلنس دپاره خو موږ ته نه یې لېږلی چې ته په خپل بیلنس ته ما ته حاجي صاحب یا زه به تا ته مولي صاحب یم سره غلا به سره کوو کوم د سره خطه کړي دا نن جګړه د دغه دپاره راغلې ده چې د خدای دپاره راپورته سئ هر سړی ته د خپل ورته ته زما مشر یې محترم یې زما د خاندان مشر یې زه ستا عزت کوم د خدای بندګانو ګرد قوم خو مه خرڅوه دا هغه د ګر خانوزي دی
په دا کې د یتیم حق شته، په دغه کې د کونډې حق شته. څنګه وایي پښتانه وایي ګټه نه وکړه چا یې له وروره ول بیا وسې تر کوره. څنګه د ناست دی، څنګه د ورته تیار یې دا قبر ته د آخرت ته چې د ټولو مسلمانانو حق ته خوري. او عجبه خبره دا ده، الله تعالی په قرآن مجید کې څه فرمایي؟ دلته درشه وکذلک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمین. الله تعالی زما عادت دا راغلی دی چې په یو کلي کې په یو ښار کې زه چش کوم مجرمان دا غریبان نه وي، دا غټایټ وي، دا سرمایداران وي، دا تر دغه ځای چې ډک وي د عربچیان. ولې حب الدنیا رأس كل خطیئة، د دنیا محبت د هر ګناه جړ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې الله تعالی یو بني آدم ته دوی شیلې د سرو زرو ورکړي، لب دغه ساري دوی شیلې ته الله